نو دا د کومرات غزې دی چې کوم ته توره چینا یا کاله چشمه وایي نو ما خو پکې څه خاص دغه ونه لیده خو یو چشمه ده او د دې ځای د خلکو له به تپوس کوو چې دې کې داسې څه دغه دی ښه جي ستاسو به هم څه یو منټ راکوئ یو تپوس به کوو دا موټرسایکل بند کړی لږ ښه جي ستاسو نوم زما نوم بهادر سید دی. بهادر صاحب دا راته ووایه چې دا تورې اوبه یا توره چینه دې ته څه خاصیت دی لکه څه علاج دی پکې د اوبو کې خاصې او دې کې دا خصوصیات دی چې دا تور به دا اکثر په دې ځای نه راغلی دی دې کې سلاجید مکس دی سلاجید او دې کې سړی چې کوم دی نو دې پنډۍ باندې دړي یا څه چې کوم دی ملا باندې دړي یا سر باندې دړي چې دې کې کوشي هغه دردونه انشاءالله ختمېږي. زه زما په دې خپه کې لږ درد دی بېګا ګزار خوړل دی نو مینوالو زه به دا ستاسو مخکې یو تجربه وکړم د ملګري وویل چې دا دردونو علاج دی سلاجید دی پکې نو بس یا خو به مې سم کټ ته ورسوي او یا به ګزاره وکړم نو اختر خانه ته راشه که نه ته مونږ ته ووایه دا تورې اوبه یا توره چینه څنګه د ملګري ووایې که نه تاسو خو پخوا هم دلته راغلي یې دا هوټلې موټلې خو نه وې هلته پخوا دا د ما د ملګري ته ووایي چې دغه ځای کې مخې اسخاو او جاخې به چپړي به ودې ځینې کې اوس څنګه وي دا خشته شوې ده دا پیمان دی دا ټول تپوس کولی شي دا ډېر بد حال و دا دونه خشته شو زه وایم چې اوس خو بل شان هغه سویزرلینډ چې خلک یادیت بالکل جوړ شو. دې کې یو انګریز راغلی و حاجي انګریز څه وی هغې دې کې یو تجربه کړې و په دې کې هم یو پتلي کې اوبه واچوله په دې سیند اوبه یو پتلي کې واچوله بیا اور بل کو هغې باندې کېښوده سیند اوبه ټوټل وشو او دا تور اوبه چې کوم دی نو په دې کې بیا وشو بیا سراجید پاتې شو. ښه نو تاسو دا تجربه د هغې له بعد ولې ونه کړه په کار خو چې تاسو بیا وکړئ که نه موږ ته خو داسې هر ټایم موږ ته معلوم دی په دې کې دغه خصوصیات دي خو چې چاته نه معلوم چاته نه معلوم چې بیا چا تپوس وکړو نو بیا هغې ته به پته لګي او دا سکل هم شو دا سکلې اوبه دی که نه د پاکې اوبه ده پاک چینه ده. دویم خبره دا دی که نه دې کې دغه خصوصیات هم دی که نه او د اوړي کې نه ده دا دونه یخ د 15 منټ هم دا لاس داسې دلته هغه خو هسې هم یخې دي ټول اوبه یخې دي او نه داسې نه ده او دا کله چې واوره شي که نه دا دونه ګرمي که نه دا دلته اودس هم کولی شي بس دونه ګرم دی که نه په ژمي کې ګرم شي ژمي په اوړي کې یخ شي همینوالو دا یو بل پوینټ دی ملګري ووایي چې دا په ژمي کې ګرم شي په اوړي کې یخ شي او یو انګریز راغلو هغه یو تجربه کړې وه دواړه له اوبو واخیستې ساده اوبه او دا اوبه بیا یې وخوټ کولې نو هغه ساده اوبه خو والوتې او د دې اوبو له سلاجید یا توره خټه غوندې جوړه شوه نو دې به کول د دې چې دا سلاجیدو کې راغلي دي نو سلاجید خو هسې هم چېرته مونږ ته صحیح نه دي میلاوړي او وایي ماسې اصلي دي دلته اصلي میلاویږي بالکل سوچه نه تاسو هم بار له راوړی دا اصل په سلاجید ملاویږي په دې پهاړ کې دا غر کې نه دی دا اوس دا چې کوم ساسي هغه دا اصل سلاجید دی هغه توروالی چې ښکاري حاجي تاسو دا زما د کیمره نشي ښودلی خو بهرحال لرې په غر کې تورې داسې نالۍ غوندې دي پټې دي ښایي په ټوپک باندې مې ویشتو خو زه الله پاک چې تاسو ته په اوبو په ذریعه را رسوي نو بس ټیک ته مونږ به ټرای کوو اوبه هم څکو سلاجید اوبه دي نو دا د تورې چینې د دې ځای مقامي خلکو مونږ ته د دې ځای تاریخ راکړه ځکه چې مونږ ویل چې دلته به څي که نه هغه دغه دی نو زموږ د یوټیوب پیج جواد خان تنګي او فیسبوک ساده ژوند دا ګوره او مونږ ته فیډبیک راکړه د افضل خان صاحب پکې اوبه څکي افضل صاحب تاسو پکې لږ دا یوریک اسید بیماري ده تاسو لږ خپې هم پکې غوپکې مننه آباد او خوشحاله اوسئ